نو علی کرم الله وجهه ته رسول الله مبارک وی چې ته دعوت وکړه. نو هغه یو 3.5 کیلو یو سواع 3.5 کیلو وی. هغه اوربشې اوړه کړې او داسې یو جامګوټې په معمولی غونتې غوښه چې داسې یو څو کسان پې مړېږي. ټول رشتهداران یې راوغوښتل، تقریبا 40 پورې کسانو د علی رضی الله عنه په کور کې، دا دومره کسانو. دې د دواړو جهانو د سردار مبارک دأب او عادت بدو چې چا به خبرې کولې رسول الله مبارک به خبرې نه کولې. ابو لهب خو پوه شو چې دی به اوس بیا خپل د دین خبرې کوي. نو دغې وخت کې خپلې خبرې شروع کړې او دې خبرې شروع کړې. او هغه رسول الله مبارک په خوله مبارکه کې د غوښې یو قطره واچوله، هغې غینګولې کې واچوله، وی د الله نوم ووایه په دې باندې شروع کې. هغه د یو څو کسانو خوراک ټولو خلکو که 40 کسان پې ماړو شو. یو پیالې پې علی رضی الله عنه ته وی دوی باندې ویشه، وی د الله نوم پې واله. په یو پیالې پې خو په یو قسم نه مړېږي، یو اسکل بل اسکل بل اسکل بل اسکل 40 کسانو پورې دغه کسان یو پیالې پې اسکل. ابو لهب یې وګوره که نه، نن هم خورواره چې کوم دی په پیو په خوراک باندې ناشنا جادو کړی دی، داسې جادو به هم چته لیدلی نه. اوږدې خبرې شروع کړې چې خبرې ختمې که ډوډۍ وخوړې وځې چیزو